نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل ودیرشتم نمبر آیت دی. فمخی آیاتون کی دا فرعونیان و حلاکت او دا بنی اسرائیل و نجات بیان شو. اس پدی آیاتون کی دا بنی اسرائیل و دا نجات ملاوی دون بعد یو جاہلانا مطالبہ ذکر کی گی. اللہ رب العالمین فرمائی کہ ما پا بنی اسرائیل باند انعام او احسان دی بنی اسرائیل تمہیں آغاز ورک چاہا دا برکت زیو او دا دوی دشمن فرعون سردا دشمنانو دا دوی میں ہلاک او دوی تا چی دا نعمت ملو شو پا سبب دا دوی دا صبر چی دی پا مصیبت وقت کے صبر ہوکو. دوی تمام دا برکت جے ورکو. دا برکت جے نا مراد مفسرین دو اقوال ذکر کئی. یو قول دادی چی دا برکت دا زین مراد شام دی. دیتم یو ملک ورکو یو علاقہ ورکڑا چاہ شامو چی دا برکت سے ہو. دا شام یو ظاہری برکت دی یو باطنی برکت. ظاہری برکت دا دی شام دا ازمکا آباد ازمکا دا فصلنا میں وجات او غلیب ڈیری کی او باطنی برکت دا شام چی دا دا پیغمبرانو مسکن او دا اسیدو علاقہ دا. منگ دی بنی اسرائیل باند انعام اکو دی تمن شام ورکو. او دویم قول مفسرین ذکر کی چی برکتناک زمکا چی دی بنی اسرائیل تملو شوا اغین مراد زمکا دا مصر دا. بیا دا مصر یو ظاہری برکتنا دی او بل باطنی برکتنا. ظاہری برکت دا زمکی آبادی دل دی دا مصر زمکا دا آباد زمکا دا فصلنا غلیمی وجات دیر کئی. او باطنی برکت دا دی زمکی دا مصر چه بدی باند یوسف علیہ السلام وزیر پاتشوی دی اغپا کی جن تیر کری دی. یعقوب علیہ السلام اخیرانی عمر پا مصر کی تیر کری دی. موسیٰ علیہ السلام ابتدائی دا معشوموالی وقت پا مصر کی تیر کری. ندی بنی اسرائیل تمن برکتیزم کا ورکا چغا برکتیزم کا دا شام یا دا مصر او دا دی دشمن سرد اخبلو محلات اللہ رب العالمین حلاک. کلچ دا بنی اسرائیل پا بحر قلزم باندے ووڑی دی او فرعون سرد قبطیانو پا بحر قلزم کی حلاک شو. دا بنی اسرائیل پا یو قوم باندے تیرے دی او دا قوم دا غوا پا شکل باندی دا بت عبادت کون کیو. دا قوم و قبیلہ
دا د عمالقه قبیله وا چې د کنعان سره تعلق ساتو او یا قبیله لخم په نوم باندې او قبیله وا چې دوی به د غوا په شکل د بت عبادت کوي چې کله د بنی اسرائیل د فرعون د ظلم نه خلاص شو او په دریاب باندې وړېدل نو دا کلیواله خلک دی ولیدل چې دلته څه خلک لګیا دي او د بت عبادت کوي او غبط د غوا په شکل باندې ندی موسی علیہ السلام ته وی اجعل لنا الها کما لهم الها موږ لم داسې خدای جوړ کړل لکه څنګه چې خدایان د دې خلق موسی علیہ السلام دې ته تاسو ډېر نه پوهه خلک الله پاک د ظلم نه خلاص کی د فرعون او ظالم سړي نه اخلاص کی نو داسې مطالبه وکړو زید دې چې الله عبادت اوسو کوي شکریا ادا کوي او تاسو وایي موږ له بل خدای جوړ کو د دې خلکو مشرکانو په شان دی بوترا نه جوړ او بیا دې خلکو ته دې بنی اسرائیل ته د دې خلق انجام بیان کړ چې دا خلک سره د بوتانو هلاکی دل کی تاسو دې په شان خدای غواړي نو د دې دا خدای دا کار نه دی اصل خدای خو رب العالمین دی او غفر غودره د بت عبادت کول دا خو نه په جهالت دی او چې څوک دا کار کین الله پاک به هلاک کی دی بنی اسرائیل پزرونو کې د غوا په شکل د بت محبت پرو یو دا چې دوی کړه د فرعون په غلامۍ کې بل ورځ درس کې تیر شو چې د فرعون یو خسته غوا پیدا کړ دا غي عبادت به کو او چې کوم غوا به د خسته کار کېدا نو قوم ته به وی د عبادت تاسو کوو نو دی خدای سره غلامان نوکران دا بن اسرائیل نو دی چې کتل چې دی د غوا عبادت کې د دې په زړونو کې وسره مینا وا او بیا چې کله د بحر قلزم نه وړي درو داخله کې بیا د غوا د عبادت سره ولیدل د دې محبت او مغه پزرونه کیو د موسی عليه السلام نه مطالبه بیا چې کله موسی عليه السلام کو هیتور تلاړ الله پاک ول قران تورات کتاب آسمانی ورګي نو په دغه وخت ول سامری د غوا په شکل باندې بت جوړ کړو دی خاصه په ځاړو محبت باندې پراتو نو دا غبط عبادت دي شو یو محبت د فرعون د وخت د محبت د بحر قلزم نه دروړې د وخت د دوه محبتونو د سامری د سخی عبادت باندې دي آماده کړ د دې دغه عبادت چې کله موسی عليه السلام د مطالبه وکړي موسی عليه السلام ته ستاسو مطالبه صحیح نه الله رب العالمین دغه عبادت پکاره چې په تاسو انعامات کړی اب یو انعامات هم ذکر چې ګور الله جل شانو د فرعون ظالم نه بچ ستاسو دشمن الله هلاک چې هغه تاسو باندې ډېر ظلمونه کوي ستاسو نارینه اولاد به قتل کو او زنانه اولاد به در ژوندۍ پرې خو د سمرل به مصیبت چې دومره به مصیبت نه الله پاک خلاص کی عقل نکار واخلي دا چې غلطه مطالبه مکوئ او د یو الله پاک عبادت شروع نور دا فرعون د ظلمونو چې کوم واقعا او تفصیلا په سوره بقره کې ذکر شوی دی دلته دوباره نه وایو نو الله جل شانو فرمایي واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون امن وارثان جوړ کړ هغه قوم چې هغه کمزوري ګڼل شو مشارق الارض په مشرق جانب د ځمکې کې او مغاربها او په مغرب جانب د ځمکې کې الذي باركنا فيها چې من برکت اچولې پاږي د پټور ځمکې کې دي کمزوري ګڼل شو او موږ دې بني اسرائیل ته دغه ځمکو هغه میراث ورکو او باغی وارثان دې منجور وتمت كلمه ربك الحسنى او پورا شو کلمه درپستا چاغنی کاوه درپ واده مخکې تیر شي تاسو صبر وکړئ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض
تاسو صبر کوئ الله بس تاسو دشمن هلاک کی او په دغه ځای به تاسو قائم شئ هغه وعده الله پوره بما وتمت كلمة ربك الحسنى او پرشوا کلمه رب استاخا على بني اسرائيل فبني اسرائيل باندې بما صبروا بسبب د دې چې دې صبر کړو ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه امن هلاکړه کورونه چې جوړول فرعون او د قوم وما كانوا يعرشون او هغه بنگلي چې دې په چتونو جوړ کړو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او من پوری وستل بني اسرائيل په دریاب بحر قلزم باندې فاتوا على قوم فزديرال القيوداس قوم باندې يعكفون على اصنام الله چاغي عبادت کو د خپل بوتان قالوا نويدي بني اسرائيل يا موسى اے موسى عليه السلام اجعل لنا الها تو ګرځو زمون د پاره خوده کما لهم الها لك څنګه چې د دې خلقو د پاره خدایان بوتان قال موسى عليه السلام فرمایل انکم قوم تجهلون یقینا تاسو ډېر ناپوه خلک ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا خلق هلاکی دن کی دی پاس کی سکی چدی لگیا دی وباطل ما كانوا يعملون او باطل جاغ سچدی کوي قال موسى عليه السلام فرمایل غیر الله ابغيكم آیا غیر د الله پاک ولټم الها خدای هو فضلكم على العالمين او حال دار چې د الله پاک تاسو ته فضیلت درکړي په خپل دور د مخلوقات باندې وإذ أنجيناكم او یاد دا وخت من نجات درک تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو يسومونكم سوء العذاب چې دی رسول تاسو ته بد عذابنا يقتلون ابناءكم دی وقتل کول تاسو نارین اولاد ويستحيون نساءكم او جلد پر خود تاسو زنان اولاد وفي ذلكم او پد عذاب یا پد نجات کے بلا استاذ پر امتحان یا مصیبت من ربکم عظیم استاذ رب د طرف نه چریل وی دي استاذ رب طرف نه پتا سو باندې وی امتحان یا وی امتحان دي او یا وی مصیبت واخر دعوانا